أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة کہف 15 سپارہ آیات نمبر 71 فانطلقا دی دواړه لاړل حتی تر دې پورې اذا رکبا هر کله چې سوار شو فی السفینه دی په کشتۍ کې خرقها نو د کشتۍ اوشلوله حضرت خضر علیه السلام دی چې کله دواړه په کشتۍ کې سوار شو نو خضر علیه السلام کشتۍ والا او پیژن نو هغه د دې ملګرو نه کرایوم وانه غستله نو حضرت خضر علیه السلام صحیحین په روایت کې حدیث کې دی بخاری او مسلم شریف کې چې حضرت خضر علیه السلام په تبر باندې د تختې د کشتۍ او تخته چې کوم نه رو کاغله مکمل رو کاغله نو پاغې کې د اوبو د راتلو یره و او د ډوبېدو یره و پکې خو اوبو ورته راغلي نه دي ځکه چې تاریخي روایتو کې راځي چې اوبو ورته راغلي نه دي بعضې تاریخي روایتو کې دي چې حضرت خضر علیه السلام پکې شیشه ولګوله تختې په دې ځای باندې شیشه ولګوله نو خلکو ته به د بار نه ښکارېده چې یاره دا تخته ماته ده خو نور شیشه وه اوبو ورته د سمندر نه ورته اوبه راتلې نه شولې او د خلکو نظر به پې دوکه خوړله چې یاره دا تخته ماته ده کشتۍ ماته ده اوبه به ورته راشي نو دا تاریخي روایت دی او دا هم کیدی شي چې دا د حضرت خضر علیه السلام معجزه وه او د معجزې په طور باندې د کشتۍ ته اوبه نه راغلې نو کشتۍ بچ شوې وه خو امکان پکې دا و چې یاره د کشتۍ نه چې کومه تخته حضرت خضر علیه السلام په دغه سره په تبر سره وباسله نو دا امکان پکې و چې کیدی شي دې ته اوبه راشي او دا ټول خلک پکې غرق شي نو دا تبر باندې دا تخته تېره وکاږله نو فانطلقا دا دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا رکبا دواړه نو حضرت خضر علیه السلام او حضرت موسی علیه السلام خو د حضرت موسی علیه السلام سره خپل خادم ځکه دا خادم تابع حضرت یوشع ابن نون علیه السلام چې دا ډومبې د موسی علیه السلام خادم وروستو ته الله تعالی بیا پیغمبري هم ورکړې ده دا درې واړه روان شو خو دلته کې دوه ذکر دي ځکه چې دا دواړه مطلوب دي او دا دغه چې د یوشع ابن نون علیه السلام دا خو د موسی علیه السلام تابع خو خادم و بس یا به چېرته تلو نو بس دی به ورسره نو فانطلقا دا دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا رکبه هر کله چې دوی دواړه سواره شو فی السفینه دی په کشتۍ کې خرقها نو دا کشتۍ اوشلوله کشتۍ سوری کړه سوری وکړه په دې کشتۍ کې خضر علیه السلام قال نو موسی علیه السلام وفرمیل اخرقتها آیا ته سوری وکړه په دې کشتۍ کې لتغرق د پاره دی چې ته غرق کې اهلها دا کشتۍ والا تا دا سوری د دې دپاره وکړو چې ته دا کشتۍ والا غرق کې لقد جئتا په تحقیق سره تا وکړو شیئا یو کار امرا درون ډېر یو عجیبه کار دی وکړو درون کار دی وکړو یو ناشنا کار دی وکړو چې مونږ پکې په خپلو هم ناست یو خلک پکې هم ناست تا کشتۍ اوشلوله په کار خو دلته ورسره ښه کړی وي ځکه تا سره یې ښه وکړو کرایي در روانه غسته نو تا ورسره د ښو په بدله کې بد وکړو قال نو حضرت خضر علیہ السلام فرمایل الم اقل
آیا مانو فرمایلی الم اقل آیا مانو ویلی چې انک لن تستطيع چې بېشک ته به هرگز طاقت اون لري معیا زما سره صبرن د صبرو تو ما سره صبر طاقت اون لري ته مانو ویلی چې ما سره مزه مال چې الله کوم علم راکړ دی هغه تا سره نشته تعالی چې الله کوم علم درکړ دی هغه ما سره نشته دی نو تا ته مانو ویل ته زما سره صبر اونکي قال نو حضرت موسی علیہ السلام فرمایل لا تؤاخذنی ته منی سما لرا بما په هغه سره نسیت چې زما هیر شو یعنی ما دا خبره یې روا په دې باندې ما مرانی خیر دې دا زمانه غلطي وشوله ولا ترهقنی او ما چو په ما باندې من امری زما په معامله کې عسرا سختی ما سره دومره سختی مکوا دا خبره زما یې رشي وه خیر دې پیرلی معاف کا سختی په با باندې مکوا فانطلقا دا دواړه بیا روان شو دا دواړه حتی تر دې پورې اذا لقیا چې د دې دواړو ملاقات شو غلامن د یو نابالغه هلک شه غلام په عربی ژبه کې نابالغه هلک ته ویلی شي غلامن او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا نابالغه ماشوم و او بیا د قرآن مجید د دې وروستو الفاظونو دا پته لګي چې دا ماشوم ځکه فقتله نو د قتل کو هغه لره قال نو موسی علیہ السلام ته فرمایل اقتلت آیت قتل کو نفسا زکیه پاک نفس نو زکی یا چې کوم نه ماشوم زکی جاته ویل شي د ګناهونو نه پاک نو د ګناهونو نه پاک یا ماشومي یا پیغمبر نو پیغمبر خو نو خو ماشومو د دې وجه نه نفسا زکیه لفظ استعمال کو چې پاک نفس ته چې کب دې قتل کو نو فانطلقنا دوړ روان شو حتی تر دې پورې اذا لقیا چې د دوړو ملاقات شو غلامن د یو نابالغ الک سره فقتله نو د حضر علیہ السلام هغه ماشوم قتل کو فقال نو موسی علیہ السلام او فرمایل اقتلت آیا تا قتل کو نفسا زکیه یو پاک نفس یو بی گناہ نفس ته قتل کو بغیر نفس بيد قصاص ته نفس نه یعنی تاسو به ویلو چې درې قسمه قتل لا جایز دی یو چې کله یو سړی قتل وکي قصدن عمدن قتل عمد نو دغه قتل په بدله کې به دغه قاتل قصاص کولی شي دا به چې کب دې قتلولی شي دا قتل جایز دی دویم چې کله یو سړی بدکاری وکي زنا وکي شادي شده وي کو سړی وي کو ښځه وي دواړه شادي شده وي یا پکې یو شادي شده وي نو چې کوم شادي شده دی او د باندې گواهان پیش شو عدالت ته گواهانو څلورو گواهی ورکړه او څنګه چې د گواهۍ طریقه د اک شان د گواهی ورکړه د سینه چې موږ دواړه ولیدو دغلته کمره کې غلي غلي کېدو دا سینه کالمیل فی المکحله دی به داسې گواهی ورکړي لکه ما دې داسې لیدلي دي لکه د رانجو سلایې په راجدار کې د رانجو سلایې د رانجو په بوتل کې داسې گواهی به ورکړي داسې به نه وي چې دې دغلته دواړه ولاړو نو دا څلور کسه چې گواهی ورکړي نو بیا به قاضي په دې باندې حکم کوي د رجم کو شادي شده وي کو دواړه شادي شده وي کو یو پکې شادي شده وي نو په دغه شادي شده باندې به حکم د رجم کیږي او چې کوم غیر شادي شده وي وادي نه کړي هغه لپاره بیا کوړي دي نو دغه قتل چې کوم دی جایز قتل شادي شده دی بدکاری کړي دا گواهان په ثابت شوي دي گواهانو صحیح گواهی ور کړي دا نو د قتل چې کوم دی جایز دی خدا مون حکومت وخت کې هم خلک پنه کوي بیا خو د فتنه او فساد جوړي حکومت پدا کار دوه قسم شو دریم یو سړی دی او هغه اسلام پرې خودو مرتد شو مرتد د بار درې ورځې چې سړی دی د لپاره درې ورځې مهلت دی درې ورځې به د مهلت ورکړي شي د لبو علما راوستلی شي کو د شکوک او شبهات وي هغه ورله وباسي او کو درې ورځې پر دی واپس اسلام ترانه بیا د قتل جایز بیا به حکومت وخت قتلی دا درې قسم قتل چې کب دی جایز دی نو دلته کې د موسی علیه السلام او فرمایل چې اقتلت نفسا زکیه آیا تا قتل کو یو پاک نفسو بغیر نفس لومبه په دې معصوم باندې په قصاص کوم کو دې سړی قتل کړي هم دی خو دې نابالغ دی نو دې باندې قصاص کیږي او نو دا خو پاک معصوم دی قتل نه دی کړي بغیر نفس بغیر د قصاص نه نفس نه دی قتل کو دوسو کو جل نه دی تا قتل کو
لقد جئت شیئا نکرا په تحقیق سره تا وکړو یو کار نکرا ناخوښه نامعقوله په عقل کې دا خبره نه راځي او ناخوښه کار دی وکړو دا معامله پکې ډېره خطرناکه وه دې نه وروسته موسی علیه السلام دا ونه چې زما نه هیر شو قال نو حضر علیه السلام ورته وفرمیل الم اقل لك آیا ما نو ویلې تا ته انک لن تستطیع چې ته به هرګز طاقت ونه لرې معیه زما سره صبرا د صبر قال نو موسی علیه السلام ورته بیا دا ونه وی چې زما ان نسیتو چې زما هیر شو قال موسی علیه السلام وی ان سألتک کو چرې ما سوال وکړو لتانه عن شیء د یو څیز باره کې بعدها رستو د دې نه یعنې د دې معاملې نه رستو مې درنه سوال وکړو نو فلا تصاحبني نو ته مه ملګرې کوه ما لره یعنې ما سره بیا ملګرتیا پرېږده فلا تصاحبني ته بیا مه ملګرې کوه ما قد بلغته په تحقیق سره به ته رسېدلي یې من لدني زما د طرف نه عذرا عذر ته یعنې دا شرط ورته موسی علیه السلام کېښودو چې کو د دې نه پس ما ستا نه د څه خبرې په باره کې سوال وکړو ځکه ته ورته ویلي وو که نه چې زما سره به ځې خو زما په کار کې به کار نه ساتي تر څو چې درته ما نی ویلي د خبرې حقیقت مې درته په خپله د خپله ځانه نی واضحه کړې زما نه به تپوس نه کوې د یو کار باره کې ځکه زما علم او ستا علم کې فرق دی نو چې یو پیره د موسی علیه السلام سوال وکړو نو په هغه پیره هغه ورته وایي تا ته ما نه وویل چې ته زما سره د ملګرتیا طاقت نه لري نو په هغه پیره ورته هغه موسی علیه السلام وایي دا زما نه هېر شي خیر د ما سره لږ ګزاره کوه خو دا دویم قتل دا دویمه پیره چې د ماشوم قتل یې وکړو حضرت خضر علیه السلام په دې پیره ورته دا ونه چې زما نه هېر شي په دې پیره ورته شرط کېښود کو آینده دپاره ما داسې وکړله نو بیا به زما ملګرتیا پرېږدې او ته به زما طرف نه عذر ته بیا رسېدلې یعنې زما شرط به پوره شي قد بلغته په تحقیق سره به ته بیا رسېدلې من لدني زما د طرف نه عذرا عذر ته فانطلقا بیا دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا اتیا هر کله چې رالل دا دواړه اهل قریتې په یو کلي باندې رالل استطعم په دې کلي باندې رالل نو استطعم نو دی طعام طلب کو خوراک یې وغوښتو اهلها د دې کلي والو نه دی په دې کلي باندې رالل دې کلي والو ته چې موږ وږي شوي یو مېلمانه یو او تاسو زموږ مېلمستیا وکړئ موږ له ډوډۍ راکړئ نو هغه کلي والا د دې د مېلمستیا نه انکار وکړو کلي والا اوس دا کلي کوم عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا انطاکیه او ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې دا د اندلس چې کوم دی یو کلی د اندلس یو ښار بهرحال ډېر زموږ څه کار نشته خو اوس په یو کلي باندې دي روان ولاړو نو کلي والا نه ډوډۍ وغوښته ډوډۍ ورنه کړه فابو هغوی انکار وکړو ان یضیفوهما چې میلمستیا وکړي د دوی یعنې د دوی د میلمستیا نه انکار وکړو فوجدا دې دواړو وموندو فیها په دې کلي کې جدارا یو دیوال یرید ان ینقض چې راغورځېدو ته تیارو دا دیوالو اراده کړې وه د راغورځېدو ته تیار وي نه کوږ شو فاقامه نو دا د نیخ کو چا نیخ کو حضرت حضر علیه السلام فاقام نو حضر علیه السلام نیخ کو هو دې دیوال لره دا دیوال یې نیخ کو په خپل لاس مبارک باندې لاس یې پې وو دیوال بالکل نیخ شو راوړېدلی و داسې غورځېدو حضر علیه السلام پې لاس وو نیخ شو دقل ته بیا موسی علیه السلام وی ګوره وي دې کلي والا موږ له ډوډۍ رانه کړله نو تا ورسره ښه وکړو نو ښه به دې ورسره کړي وي دیوال به دې ول نیخ کړی و خو پیسې به دې کلي والو نه اخیستې وي نو په هغې به مونږ ډوډۍ خوړلې وه او دوی ته به هم د خپل غلط کار چې کوم دی لږ احساس شي چې مونږ غلط کار وکړو مېلمنو له مو ډوډۍ ورنه کړله ځکه نبي علیه السلام فرمایي څوک چې په ورځ د قیامت باندې او په الله باندې ایمان لري دله پکار دی چې د خپل میلمه چې کوم دی میلمستیا وکړي او درې ورځې د میلمه چې کوم دی حق ته دا به وله ورکړي نو دوی ته به لږه پته لګېدلې وه چې دا خبره وکړله بس په دقه ځای ورته چې کوم دی حضرت حضر علیه السلام پوله راکاږله بس وي د دې ځای نه زما او ستا کټ شوله بس فوجدت دوی وموندو فیها په دې کلي کې جدارا یو دیوال یریدو ان ینقض چې راغورځېدو ته تیار و فاقامه نو د حضر علیه السلام هغه نیخ کو قال نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل لو شئتا کو چېرې تا غوښتلې لاتخذته نو تا به خامخا اخیستی و
علیه په دې دیوال په نیغېدو باندې اجرن څه اجر څه پیسې څه اجر به دې بیا اخیستی اجرت به دې بیا اخیستی قال نو حضرت ځکه شرط پوره شو که نه موسی علیه السلام ورته وکړه دې نه بس ما ستا په معامله کې څه سوال وکړو نو بس بیا ته زما ملګرتیا پرېږده نو هغه شرط پوره شو من لدني عذرا بیا بس تا ته زما طرف نه څه عذر نه وي نو بس عذر ختم شو قال حضر السلام فرمایل هذا فراق دا جدائی دا بینی په مابین زما کې و بینک او په مابین بینک و بینک او په مابین ستا کې قال حضر السلام فرمایل هذا فراق دا جدائی دا بینی په مابین زما کې و بینک او په مابین ستا کې سأنبئک زرد جزبا خبر درکم داتا او بخیم تاتا بتاویلی پا مطلبو سأنبئک زرد جزبا خبر درکم تاتا بتاویلی پا مطلب ما دا حغسو لم تستطيع چتا طاقت ان لرو علیه په هغې باندې صبرن د صبرو د دې نه وروستو ورته د دې خبرو خبر ورکړي چې دا کارونه ما ولې وکړو بس په دې ځای ورسره ملګرتیا ختمه کړله ورته چې زما استاد نه کېږي ته زما په علم نه پوهېږې زه ستا په علم نه پوهېږم نو لہذا تا سره ما شرط لګولی او تا ما ته شرط لګولی کو دې نه بس ما سوال وکړو نو بس زما ستا ملګرتیا به ختمه نو بس ختمه شوه د دې نه وروستو ته بیا حضرت موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته هغه ټول خبرو حقیقتونه بیا واضح کړي فانطلقا بیا دا دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا رکبا چې دا دواړه او سوار شو فی السفینه دی په کشتۍ کې خرقها نو حضرت خضر علیه السلام په تبر باندې دا کشتۍ کی سوری او کو تختې ورلو باسلا قال نو موسی علیہ السلام او فرمایل اخرقتها آیت سوری او کو په دې کشتۍ کې لتو غرق د پاره دی چې د غرق اهلها دا کشتۍ والا لقد جئت شیئا امرا په تحقیق سرتا او کو یو کار ډیر درون ډیر ناشنا کار دی او کو قال حضر علیہ السلام او فرمایل الم اقل آیا ما نو ویلې انک چې بشک تبلن تستطيع هرگز طاقت ان لري معي زما سره صبرند صبر قال موسی علیہ السلام فرمایل لا تؤاخذني تبني سما لرا بما په هغه سره نسيت چې زما هیر شو ولا ترهقني او ما چو په ما باندې من امري زما په ما ملک عسرا سختی یا ولا ترهقني او مکو په ما باندې من امري زما په ما ملک عسرا ست سختی فانطلقا بیا دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا لقیا چې د دواړو ملاقات شو غلامن د یو نابالغه هلک سره فقتله نو حضر علیه السلام هغه نابالغه هلک قتل کو قال موسی علیه السلام ورته فرمایل اقتلت آیت قتل کو نفسا زکیه بغیر نفسا زکیه تا پاک نفس قتل کو پاک مطلب دا چې دا نابالغه وو په د الله حکم نو تا قتل کو بغیر نفس او بغیر د قصاص د نفس نه د قتل کو یعنی د څوک نو وجلې تا قتل کو لومبې خو د ماشوم قتل اسم ناروا و ځکه دا نابالغه وو کو د چې ته څوک وجلې هم وي دی به نه قصاص کېدو هغه څوک وجلې هم نه دی او ماشوم هم دی تا بیا قتل کو لقد جئت په تحقیق سره تا او کو شیئا یو کار نکرا ډیر نه خوخو نامعقول کار دی او کو چې عقل نه منو قال موسی حضر علیہ السلام او فرمایل الم اقل لك یا مانو فرمایل تا دا انك لن تستطيع چې بشک ته هرگز طاقت نه لري معي زما سره صبرند صبر قال موسی علیہ السلام او فرمایل ان سألتك کوچری ما سوال کولتانا عن شیء اندس شیز ببارک بعدها رستو د دې خبرنا نو فلا تصاحبني نو تمام ملګری کوا نو تملګرتیا مکوا زما قد بلغتا په تحقیق سره به ته رسېدلې من لدني زما د طرف نه عذرا بیا عذرتا کو د دې نه بس مې تپوس کو نو بس زما عذر به بیا ختمي بیا ما سره ملګرتیا پرېږده فانطلقا بیا دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا اتیا چې دا دواړه رالل اهل قریة په یو کلي باندې استطعما نو دی دواړو خوراک وغوښتو طعام وغوښتو ډوډۍ وغوښتله
اهلها د دې کلیوالو نه فابو نو دې کلیوالو انکار وکړو ان یضیفوهما چې میلمستیا وکړي د دوی فابو ان یضیفوهما نو دې کلیواله انکار وکړو د دې دواړو د میلمستیا نه فوجدا نو دې دواړو اومونتو فیها په هغه کلي کې جدارا یو دیوال یرید ان ینقض چې غرزیدو ته تیارو فاقامه نو هغه نیغ کو حضرت خضر علیه السلام فاقامه نو دا دیوال هغه نیغ کو یعنی خضر علیه السلام نیغ کو قال موسی علیه السلام ته فرمایل لو شئتا کو چرې تا غوښتلې لاتخذتا نو خامخا به دې اغستې علیه په دې دیوال نیغولو باندې اجرا څه اجر قال حضر علیہ السلام تو فرمائل هذا فراق بینی و بینک دا جدائی دا پا ما بین زما و پا ما بین ستا کی ذکر شرط پورا شو سأنبئک زرد جزبتا تا خبر درکم بتأویلی پا مطلب ما دا حغسو لم تستطوع چی تا طاقت ان لرو علیہ پا حقی باندی صبرند صبرو دینا پس بیا اگر مطلبون و تبینی سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.